بسم الله الرحمن الرحيم. ومن باع عبدا وشرط البراءة من كل عيب فليس له أن يرده بعيب وإن لم يسمى العيوب بعددها. صورت دا مسئلے دا سے دی چه دغل الزمین مولی سیب دی دیر آپاچه دا پراحت شابن دی یو غلام خرس کو او دا شرط ولگاو چه زبا بریوی ما دا طول عیوبنا اذا راحت شاه غلام در من خرسوم گور دا عیب میب دی گور زیموار بیا نیم دا شرط ولگاو نو کسبات پا دی غلام کے راحت شاه عیب پیدا ک نو راحت شاه دا پارا جائز ندا چه دغا غلام دا دغا عیب لا وجه نلال زمین تا واپس کی تک شوالا مولا اگر کدا عیوب و نشماری اگر کدا عیوب و نشماری دا مطلب دی چالک د خیټې زموار نیم د ډونواله زموار نیم د سینې زموار نیم د قوی شامی زموار نیم یعنی که وشمارل او کوي وی نشمارل په دواړو صورتونو کې همدغه حکم دی که سبات پکې عیب پیدا شو دا مشتری دا مبیعه واپس کولی نسی. امام شافعی حاصل درته زه وایم امام شافعی رحمه الله فرمای دا براءت صحیح نه ده. کلال زمین غلام پر راحت شاه باندې خرڅ که او ورته ووایي چې زه د ټولو عیوبو نه بری یم دا براءت صحیح نه ده. ولې صحیح نه ده؟ ای امام شافعي رحمه الله فرمایي دا ځکه چې دې کې براءت دی د حقوقو مجهولونه دی که براعت دا عیب معلوم دی خو عیب خو یو معلوم ندی نو دا براعت راغی دا حقوق مجهوله ہونا او براعت دا حقوق مجهوله ہونا دا نصحی کیگی پا خبر پیش مانا اس امام شافعی رحمه الله فرمائی چه دا براعت صحیح ندا زکر دا پا نیز بانی دا پا مذہب کی ابراد حقوق و مجهوله و نصحی ندا. نو امام شافعی رحمه الله فرمای غوږ ونیسکه دا ابراد حقوق و مجهوله و نولی صحیح ندا. امام شافعی رحمه الله فرمای پا ابراد که معنا دا تملیک دا پا ابراد که معنا دا تملیک دا دید سا معنا دا غوکسا گورا دال زمین راحت شامن 50,000 روپی دی د لال زمین پر راحت شاه 50,000 روپۍ دي. اوس لال زمین راحت شاه ته وایي چې تا ته مې ابرا وکړه تا ته مې څه وکړه ابرا وکړه. دا ابرا څه معنا ده؟ دې کې معنا د تملیک دی یعنی پاتا باندې وي چې که 50,000 روپۍ وي د هغې مې ته څه وګرځولې مالک وګرځولې دا معنا ده چې په ابرا کې معنا د چا وي تملیک وي. نو امام شافعی رحمه الله فرمایي چې په ابرا کې معنا د چا وي تملیک وی. الکه امام شافعی صاحب ته د څه نه معلومه چې په ابرا کې معنا د تملیکی وای دا ابرا رد کیږي په رد کولو سره په دې ټکي پیږي ابرا رد کیږي په رد کولو سره. ګوره د پتا باندې 50,000 روپۍ دی راحت شاه لال زمین ته راحت شاه ته وایي چې دا 50,000 روپۍ مې درته څه کړې معاف مې کړې تا ته مې ابرا وکړه تا ته مې معاف کړې ته ورته ویلی شې نه زه تا ته خپلې 50,000 درکومه. ګوره تا رد کړې نو تا چې رد کړې او نو دا څه کېږي رد کېږي نو رد کېږي خو هله چې ته څه وګرځېږي مالک وګرځېږي. نو دی وایي امام شافعي صاحب چې په ابرا کې معنا د چا ده د تملیک ده ځکه دا ابرا رد کېږي په چا سره په رد کولو سره او تملیک د مجهول صحیح نه دی.
تملیک د چا د مجهول صحیح نه دی نو تملیک چې مجهول صحیح نه شو نو جناب والا دلته خدا عیوب ټول څه دي ملا دا چې د مجهول دی نو ځکه د عیوبونه ابراز صحیح نه ده دا د امام شافعي رحمه الله مذهب شو او د یې ملا دلیل شو بره خبره کو من خو زمن مذهب دا ده چې لازمین پر راحت شاه غلام خرڅ کو د شرط ولګو چې زبر د عیوبونه بریما نو که عیب پکې پیدا سو ثبات راحت شاه واپس کولی نشي ولی من وایو دا ځکه چې دلته اگر که په عیوبو کې جهالت شته عیب معلوم دی نه عیوب کې جهالت شته خود دغه جهالت په اسقاطاتو کې دا او جهالت په اسقاطاتو کې نه مبزي کېږي منازعې ته ته چې چاته یو شی ورکوي نو هغه که مجهول وي مبزي کېږي چاته منازعې ته او چا چې یو چانه د چانه چې یو شی ساقطوي هغه مبزي کېږي نه چاته دلته منم چې جهالت شته په عیوبو کې خو دا جهالت په اسقاطاتو کې ده او جهالت په اسقاطاتو کې نه مبزي کېږي چاته دا چې د منازعې ته اگر که په ضمن کې معنام د چا راغلی ده د تملیک راغلی ده د تملیک چې راغلی ده څه راغلی ده ضمنن راغلی ده الکه جهالت په اسقاطاتو کې ولې نه مبزي کېږي منازعې ته وایي ځکه په اسقاطاتو کې حاجت نه پاتې کېږي چاته تسلیم ته ګوره چې یو شي کې جهالت دي ته سبا ته څه کوي تسلیموي نو ته به لږ تسلیموي هغه به درنه ډېر غواړي نو هغه مبزي کېږي چاته او ته چې د چا نه یو شی څه کوي ساقطوي نو هغې کې تسلیم نه وي نو چې تسلیم نه وي نو دا جهالت نه مبزي کېږي منازعې ته او موږ سر کې یو قاعده بیان کړې وه چې هر هغه جهالت چې نه مبزي کېږي چاته منازعې ته هغه مفسد لپاره د عقد نه ده ٹھیک سوالا عیوب په دوه قسمه دي د طلق نور وضاحت هم کوي لاندې عبارت کې بیا را کوزیږم په معنی عیوب په دوه قسمه دي ګوره یو هغه عیوب دي چې په وخت د چا کې وي د بیع کې وي چې په تا باندې دی دا غلام خرڅوي په دې آن کې په دې هغه کې عیب موجود دی په دې مبیعه کې عیب موجود دی یو هغه عیوب دي چې په وخت د بیع کې نو خو چې کله تا قبض کوه او غدر ته څه کوه تسلیموه دا دویم قسمه څه دي دا چې د عیوب دي ښه چې تا بائع براعت وکړه د چانه د عیوبونه په دې براعت کې کم عیوب داخل دي نو دی وایي چې امام ابو یوسف رحمه الله مذهب دا ده په دغه براعت کې هغه عیوب چې موجود وي په وخت د عقد کې یا هغه عیوب چې هغه پیدا شوي وي د قبض نه مخکې دواړه نوع عیوب پکې څه دي دا چې د داخل دي یعنی په وخت د چا کې د بیع کې چې عیوب وو د هغې نه به هم څه وي ملا براعت وي یا په وخت د بیع کې نه وو خو د قبض نه مخکې پکې څه راغلي دي عیوب راغلي دي هغه عیوب هم پکې څه دي داخل دي امام محمد رحمه الله فرمایي او دا قول د امام ظفر هم ده چې کوم عیوب په وخت د عقد کې و هغه عیوب پکې داخل دي لیکن کوم عیوب چې د عقد په ټیم کې نه وو او د قبض نه مخکې د بیع نه بعد او د قبض نه مخکې چې کوم عیوب راغلي دي دغه پکې داخل دي ټیک شول عمله وایي ځکه چې براعت چې شاملېږي دا هغه عیوب لره شاملېږي چې کوم ثابت وي او په وخت د عقد کې چې کوم عیوب وي عینقه ثابت دي او د عقد نه بعد او د قبض نه مخکې چې کوم عیوب هغه خو په وخت د عقد کې څه نو دا چې د ثابت نو هغه داخل نه دي امام ابو یوسف رحمه الله زبردست دلیل وای امام ابو یوسف رحمه الله فرمایي چې په دې کې هغه عیوب هم داخل دي چې په وخت د عقد کې یا هغه عیوب چې د عقد نه بعد او د قبض نه وړاندې دا هم پکې داخل دي ولې وکشه وای غرض د بائع الزام د عقد دی په اسقاط د عقد حق سره
ګوره د هر مشتری دا حق وي په بائع باندې چې ما ته کومه مبیعه تسلیموي دا د سالمه وي د چانه د عیوبونه د هر مشتری دا حق دی چې بائع کومه مبیعه ورته تسلیموي هغه د سالمه وي د چانه خو چې دلته بائع دا وایي چې براعت کوي د عیوبونه نو د ده غرض الزام د عقد دا چې زه د عقد په راحت شاه څه کم لازم کم په اسقاط د حق د راحت شاه سره چې دغه د حق څه کما ساقط کم په وسب د چا کې د سلامتیا کې او دا حق او دا ګوره مولا او دغه مقصود او دا غرض د بائع کله حاصلېږي چې هم ابراد چان راسي د هغه عیوب راسي چې موجود وي په وخت د عقد کې او یا هغه عیوب تم شامل شي چې د عقد نه بعد او د قبض نه دا چې ځکه د غرض خدا دی چې دا شی په دڅ کم لازم کم او دا الا لازمیږي په د باندې چې دا براءت هغه عقود عیوب تم شامل شي چې په وخت د چا کې وي د بیع کې وي او هغه عیوب تم شامل شي چې د بایع نه بعد او د قبض نه څخه مخ کې وي دا د امام ابو یوسف صاحب دلیل دی څه په پوښ ویا لکه ترازه ومن با عبدن چاچ خرس که یو غلام چه لال زمین دی وشرط البراءت من كل عیب او شرط کړه براءت د هر عیبنا چې د ټولو عیوبونه زه څه لاندې نکته وسره وایا علمه البائع او المشتري او لم يعلمه بائع او مشتری لره په دې عیوب علم وي او کنه وي فليس له جائزا د مشتری لرا ان يرده بعيب ثبات دا مبيع واپس کی دا عیب لوجنا چې په دې مبيع کې عیب دا شی درته واپس کوم وان لم يسمى العيوب بعددها اگر کنه دې مسمى کړي دا عیوب پشمار سره یعنی یو ورته نه دې شمارلې مطلق خبره کړي چې جناب والا چې زبد عیوبونه بریم د عیب لوجنا ما ته واپس نکړي وقال الشافعي امام شافعي رحمه الله فرمای لا يصح البراءة دا براءت د عیوبنا صحیح ندا دای چې قول کوي بناء على مذهبه امام شافعي صاحب چې قول کړی دا قول بنا د خپل مذهب باندې مذهب څه دی هغه دار چې ان الابراء عن الحقوق المجهوله ابراء د حقوق مجهولونه لا يصح نصحیح کیږي او دلته ابراء د حقوق چانه ده د مجهولونه څنګه وهو دا امام شافعي رحمه الله چرا شافعي صاحب ته ضمیر راځي کې یقول هغه فرمایي چې ان په الابراء معنى التملیک په ابراء کې معنا دا چاوي تملیک وي ما درته وی چې د لال زمين پر راحت شاه 50000 روپۍ دي او اوس ورته وای تا ته به څه کړی معاف کړی د دې می ابراء وکړه خو د دې دا معنا ده چې 50000 روپۍ می ته څه وګرځولې مالک وګرځول نو په ابراء کې معنا د تملیک وي حتی تر دې پورې يرتد بالرد دا ابراء رد کیږي 50 سره پر رد کولو سره دی وای توي الک تا ته مې ابراء وکړه ته وای نه در کومه درته نو ګوره تا رد کوي پر رد کته مالک نه وای نو تا به څنګه رد کوله خو چې رد کوي دینه معلومیږي چې ته مالک ګرځيږي او تملیک المجهول لا يصح او دلته خو څه دی ملا ابراء د چانه د عیوب مجهولونه دا تملیک د مجهول راغی او تملیک المجهول لا يصح تملیک د مجهول نه صحیح پیږي الکه ولنا زمن د پاره دلیل دار چې ان الجهالت فی الاسقاط جهالت پچا کې لا تفزی الى المنازعه دا نه مفزی کیږي چاته منازعه تا دغه خونره چې تشای ورکوي بلکې د مشتری حق د پچا باندې په بائع باندې هغه حق ته څه کوي ساقطوي نو دلته جهالت په اسقاطاتو کې راغی او جهالت په اسقاطاتو کې نه مبذي کېږي منازعه تا وان كان في ضمنه اهل تملیک اگر کې په ضمن کې څه راغلی دا چې تا ابراء وکړه نو په ضمن کې سم راغی تملیک هم راغی الکه دا جهالت په اسقاطاتو کې نه مبذي کېږي منازعه تا دا ولی دا لعدد
لعدم حاجت الى التسلیم دا علت د لا تفزی د پاره دا نه مفزی کیږي منازعه ته عدم الحاجت الى التسلیم ځکه په اسقاطاتو کې حاجت نه چاته تسلیم ته نه فلا تكون مفسدتا دغه جهالت په اسقاطاتو کې مفسد ونه ګرځیدا د عقد د پاره خو يدخل داخلي کې په هاذ البراءه په دغه براءت کې العيب الموجود هغه عیوب چسلی چې موجود وي په وخت د عقد کې والحادث او هغه عیوب چې هغه پیدا شوي وي قبل القبض مخکې د قبض نه په وخت د عقد کې نه وي خو د عقد نه بعد او د قبض نه مخکې راغلی وي في قول ابي يوسف دا قول د امام ابي يوسف رحمه الله دا او قال محمد امام محمد رحمه الله فرمای لا يدخل فيه نداخليږي فيه بدغه براءت من العيوب کې الحادث واغه عيوب حادثه قبل القبض وهو قول زفر دا قول د امام محمد قول د امام زفر رحمه الله هم دي وللان البراءه دلته باي براءت کړه کنه کړه براءت چې تتناول الثابته دا هغه عیوب ته شاملېږي چې کم ثابت دي په وخت د عقد کې او دا عیوب حادثه خو ثابت ندی په وخت د عقد کې اولی ابي يوسف د امام ابو يوسف د پاره دلیل دارا چې ان الغرض من الابراء غرض د بائع د چانا ابرانا الزام العقد عقد لازم ولدي پچا پراحت شابان دي د څه د کنه دا دی خو وی الک دا خو اسم د مرزونو نه دا کوروانه سدي دک دي پیښه بدی باندې راځه د یو جامع خبره وکړه چې د عقد په لازم چې ثبات د عیوب لوجنه راځه نو الزام د عقد باسقاط حقي فساقط ولو د حق د مشتري عن صفه السلامه چې حق د مشتري سدي مله الزام د عقد فساقط ولو د حق د مشتري باندې عن صفه السلامه د صفات د سلامتیا د مبيعینا د هر مشتری دا حق دا چې مبيعه به سالمه ورکوي باید چانه د عیوبنا او ذالک دغه الزام د عقد په اسقاط د حق سره چرازي بالبراءه په دې سره چې د براءت کی عن الموجود هم د عیوب موجودان والحادث هم د عیوب حادثون باب البيع الفاسد ما تغوغني سر دی وی جناب والا چې کله یو د عوضینو ګوره په عقد کې دوه عوض دي بائع مبيعه ورکوي او مشتري څه ورکوي ثمن ورکوي په مبيعه باندې د عوض اطلاق کیږي او په ثمن باندې د عوض ځکه چې مبيعه په عوض د ثمنو کې د ثمن په عوض د مبيعيز کې دي نو دی وی جناب والا چې کله یو د عوضینو چې ثمن یا او سره مبيعه ده یا دواړه حرام وي یو د عوضینو چې بائع مبيعه او یا صدا ثمن دي یا دواړه حرام وي او حرمت د دې شي ثابت وي په نص سره او یا په اجماع سره نه دا بیع صدا فاسده ده بیع صدا فاسده ده لکه مثال لکه بیع راواخله په مردار باندې بیع راواخله په خمر باندې بیع راواخله په خنزیر باندې بیع راواخله په غیر مملوک باندې لکه حر راواخله بیع په چا راواخله په حر باندې راواخله دا بیع صدا فاسده ده نو مسله دا سواله چې کچیرته یو د عوضینو یا دواړه حرام حرمت په نص سره ثابت یا په اجماع سره ثابت نو دا به سوي مله بیع به فاسد وي وګ بني سکه لانجه ده ګوره دی لږ بحث په دې کې کوي چې دو ورته فاسد ویلی او دا فاسد نه ده دا باطله ده نو دی لږ وضاحت درته کوي ښه او د فاسد او د باطل ترمنځ فرق هم درته بیانوي صاحب د هدایې درته وایي چې دلته کې یو څو مسائل دي چې قدوري مولا دا مسائل را جمع کړي دي دلته کې یو څو مسائل دي چې قدوري مولا دا مسائل را جمع کړي دي او په دې کې څه تفصیل هم ده او ان شاء الله العزیز زه درته څه کوم بیانوم نو اوله دا ده چې دی به درته ووایي بیع په مرداره باندې بیع په دم باندې باطله ده بیع په چا باندې په مرداره باندې بیع په
وینه باندې باطله ده. ګوره دا مطلب نه دی چې دلته دا میتته او دم ته په سمنو کې ورکې او مبیعه بل شی ورکې. راحت دغه لالزمین استاز ده. لالزمین استاز درته وایي هلکه زه به تا ته دا موبایل درکمه ته به ما ته دا مرداره راکې په سمنو کې. زه به درته څه درکمه دا موبایل درکمه ته راته څه راکه دغه دم او وینه راکه. دلته ګوره مبیعه څه ده دا حلاله ده چې هغه څه شی دی موبایل ده خو مبیعه څه ده سمن څه دي دا یا مرداره ده او یا وینه ده. دا صورت دلته جوړم وختي بیا دا مبیعه هم درته وروسته جوړم. وروسته بیا بل مثال کې درته دا بیا څه جوړوم دا درته مبیعه جوړم بل شی درته څه جوړوم دا چې د سمن جوړوم. اوس راحت لازمین استاز دی دی په راحت شاه باندې خپل موبایل خرڅ کی یا په مرداره باندې او یا په چا باندې په وینه باندې. دا بیع باطله ده. دا بیع سره باطله ده. یا لالزمین استاز ورته ووایي دا موبایل والا په سامنو کې دې ماته زوی راکه چې حر دی. په سمنو کې دې ماته څه راکه زوی راکه چې حر دی. نو دغه صورت کې بیع څه ده باطله ده. دا بیع ولې باطله ده ځکه دلته رکن د بیع نشته ده. رکن د چا نسته د بیع نشته. بیع رکن څه دی بیع چا ته وایي مبادله المال بالمال ته ویل کېږي. دلته مبادله المال بالمال نه ده راغلی. موبایل کمال دی خو جناب والا میتتا او دم او خرڅ نه دی مولا مال نه دی. ټیک سواله ولې مال نه دی وایي ځکه د قدرې واړه څیزونه چې ما بیان کړه په یو مذهب کې هم دې ته څه نه ویل کېږي مال نه ویل کېږي. او که بیعه دې د موبایل وکړله په خمرو په خنزیر باندې دا بیعه فاسده ده. بیعه دې د چا وکړله د موبایل وکړله په خمر او په خنزیر باندې. هلکه جناب والا دا موبایل والا ما ته یو بوتل شراب راکه هلکه دا موبایل والا ما ته خنزیر راکه نو دا بیعه بیا څه ده مولا فاسده ده. ولې بیعه فاسده ده وایي ځکه دلته حقیقت د بیع موجود دی. حقیقت د بیع څه دی مبادله المال بالمال دی. او دلته ګورولې ونیا ته چې موبایل ورکې دام مال دی او دا راحت شاخ چې خمر او څه درکوي خنزیر درکوي دام څه دی ملا مال دی. ځکه د اهل ذمو په نیز باندې څه ده ملا دا چې د مال خو دی که د اهل ذمو په نیز باندې خو دا چې د مال ده که نه که موږ تاسو ورته څه نه وایو دا چې د مال نه وایو. په خبره پوه شوې بله اوس خبره دا ده هلکه چې په هغه دریو څیزونه بیعه وشي دې ته بیعه باطله وایي او په دې خمر او په خنزیر چې بیعه وشي دې ته بیعه څه وایي دا چې د فاسده وایي. پیش په دې بیع باطله څه ته وایي او بیع فاسده څه ته وایي. نو دی به درته ووایي بیع باطله چې د دا مفیده لپاره د ملک نه ده د تصرف نه ده او نه مفیده د ملک د رقبې ده. یو خبره ته کوم بیع فاسده دې ته وایي چې د مبیع چې په وصف د عقد کې نقصان وي. بیع فاسده دې ته ویل کېږي چې په وصف د عقد کې څه وي دا چې د نقصان وي دې ته بیع فاسده وایي. او بیع باطله دې ته وایي چې په ذات د عقد کې څه وي دا چې د نقص وي. په خبره پوه شوې. بیع باطله چې ده نه مفید د ملک تصرف ده نه مفید د ملک رقبې ده. چې بیع باطله دې وکړه نه د مبیعې د ذات مالک ګرځې او نه د تصرفاتو مالک ګرځي. نه د ذات مالک ګرځي او نه د تصرفاتو مالک ګرځي. او که مبیعه په ید د مشترکې په بیع باطله کې هلاک اسوله نو دا امانت څه سمله هلاک شو. خو به غوږ نیسئ ښه بیع باطله ګوره څه ده دا مفیده نه د ملک تصرف ده نه مفیده د چا ده د ملک رقبې ده یعنی نه د ذات مالک ګرځي او نه د تصرفاتو مالک ګرځي. په بیع باطله کې مشتری په خبره پیش وي. او که چیرته کې بیع باطله کې مشتری مبیعه څه کړه
پرېږده قبض یې کړله او بیا دا مبیعه په ید د مشتري کې څه سوله هلاکه شوله په مشتري باندې څه نشته زما نشته د امانت څه سو هلاک شو په نیز د بعضو مشایخو باندې غوږ نیسه ولی په بیع باطله کې چې د مشتری په لاس کې مبیعه هلاکه شوله نو امانت دی او په مشتری څه نسته زمان نشته ده وایي ځکه زمان نشته ده چې دا عقد چې بایع و مشتری کړی ده دا عقد معتبر نه دی دا عقد څه نه دی معتبر نه دی نو چې عقد څه نسو ځکه باطل دی که نه نو چې عقد معتبر نسو نو دلته قبض مشتری وکړه خو په اذن د چا سره د مالک سره قبض مشتری کړی ده مالک سره او ته چې د چا نه شی قبض کې او مالک تا ته څه وکړي اجازت وکړي دې ته شریعت کې څه وایي دیتا شریعت کے امانت وائی او امانت چه حلاک سی سنستا دا زمان نشتا دا نزکم زمان دلتا نشتا دا پا خبر پینا کتوئی ما خو عقد کرے خود ارتوایم چه عقد باطل دی دا دا سر دی لکچے کړی نه وي خو هلته خو د چې تسلیموله مشتري ته خو اذن خو دې وکړه که نه او مالک چې چاته شی ورکړي په خپل اذن هغې ته خلک څه وایي امانت وایي او امانت چې حالات چې څه نه وي دا چې د زمان نه وي ټیک سواله خو دویم قول دا ده که مبیعه په ید د مشتري کې مبیعه په ید د مشتری کې په بیع باطله کې هلاکه سي په مشتری باندې څه سته ده زمان شته ده وایي ځکه غوږ شه دا قول د امام سرخسي رحمه الله دی وایي ځکه دغه مبیعه چې مشتری قبض کړی ده په بیع باطله کې د دې حال کم نه دی د دې حال کم نه دی د مقبوض علی صوم شرانه د حال کم ندی د مقبوض علی دا لا کما بالا د وکور دی وران نسا مقبوض علی صوم شرا دی ته ویل کیږي چې دکاندار نه درې جوړې را اوچته کې چې دا ز کور ته وړم پیښه پدې باندې دی کې یو جوړه علم ما بقیت تا څه کومه دا چې دا واپس کومه ګوره تا د دکاندار نه چې دا جوړې واخیستلې خو په نرخ د چا دی اخیستې دي د شرا دی اخیستې که په لاره کې دغه جوړه تانه څه سوله هلاکه شوله په تا باندې څه دي مله دا چې د زمان واجب دی په خبره پوهېږه مله نو ګوره چې دغه جوړه چې تا قبض کړه په نرخ د چا باندې د شرا باندې په نرخ د شرا باندې او تا نه هلاکه شي په تا څه شته ده زمان شته ده نو دلته خو په طریقه اولا سره زمان شته ده نو دویم قول دا ده که مبیعه د مشتري سره هلاکه سوله په بیع باطله کې نو دا څه ده مولا زمان ده په مشتري باندې ځکه د دې حال کم نه دی د مقبوض علی صوم شرانه هلته کې زمان شته ده نو دلته کې هم زمان شته ده خو نو دوه قول ذکر کړه نو اول قول دا دی چې زمان نشته ده او دویم قول دا دی چې زمان شته خو بعض علما وایي چې دا اول قول د امام ابو حنیفه رحمه الله دی او دویم قول د چا دی دا چې د صاحبینو د رازه دا خو مې دا وویلې چې بیع باطله دا بل ټکی لا پاتې دی ای لیونیه ما خو درته وویل چې بیع باطله دې ته وایي چې په ذات د عقد کې څه وي نقص وي بعضې بیع باطل فاسده دې ته وایي چې په وصف کې څه وي دا چې د نقص وي بیع باطله نه مفیده د ملک تصرف د تصرفات هم پکې نشي کولی نه مفیده د ملک رقبې ده د رقبې او د ذات هم څه نه ګرځېږي مالک نشي ګرځېدی خو بیع فاسده دې ته ویل کېږي چې په وصف کې نقصاني بیع فاسده مفیده لپاره د ملک ده بیع باطله مفیده د ملک نه ده خو بیع فاسده مفیده د چا ده د ملک ده خو کله چې کله اتصال د قبض راغی یعنی ای لیونیه
که مشتری او مبیعه واخیستله د بائع نه په بیع فاسده سره چې قبض کړی نه ده مفیده د ملک نه ده خو کوم دغه مبیعه په بیع فاسده کې مشتری څه کړله قبض کړله نو مفیده د چا وګرځېده د ملک وګرځېده نو دی وایي چې بیع فاسده به مفیده د ملک ګرځي خو هله چې کله اتصال د قبض راسي د دې مبیعې سره او مبیعه به مضمون وي په ید د مشتری کې مبیعه به څه وي مضمون به وي په ید د چا کې مشتری کې په بیع فاسده کې ولې ونه یا په دې خبره پېښ څه مطلب دی په بیع باطله کې که مبیعه په لاس د چا کې هلاکه شوه د مشتری کې هلاکه شوه زمان نه امانت هلاک شو په بیع فاسده کې که مبیعه په ید د مشتری کې هلاکه شوله دا به څه وي دا به مضمون وي که د ذوات الامثال نه وه مثل به ورکوي او که د ذوات القیم نه وه څه به ورکوي قیمت به ورکوي راځه پې شوی هلکه تاسې خو داسې په قار ګورئ ما ته واذا كان احد العوضين لانجه جوړه دي که رست لا نور وضاحت هم دي ښه دماغ بم درته ان شاء الله العزیز کولاو کې دا داسې طرفونه به درته راشي چې دی رسته چې تا ته پته ولګي واذا كان احد العوضين چې کله یو د عوضینو چې یا څه ده یا مبیعه ده او یا ثمن دي او کلاهما یا دواړه محرما سو بنص یا په نص سره او اجماع یا په اجماع سره فالبیع فاسد دا بیع فاسد ده کالبیع بالمیتة لکه بیع په مرداره باندې والدم او په وینه باندې دم مسفوح ترېنه مراد دی والخمر لك خنزير خمر راواخلا والخنزير لك شراب راواخلا وكذا دغرنج اذا كان غير مملوك يا يودع وزين سوي غير مملوك كالحر لك حر راواخلا فيش قال العبد الضعيف ويلدي عبد الضعيف صاحب ده هدايه ده هذه فصول داس مسائل دي جمعها جمع کړي دي قدوري مولا وفيها تفصيل فذكر تفصيل دي نبينه چې بیان به کوم درته ان شاء الله تعالی زرد چې درته څه به کوم بیان به کوم فنقول سوایم البيع بالميتة بيع پچا باندې والدم او پدم باندې باطل ده وكذا بالحر يوم دغه رنګ بيع په حرم باطل ده بيع څه مطلب دي مبيعات وک ده مبيعات څوک ده موبایل دې کنه حلال ده او په سامانو کې څه ورکوي یو د دغه دریو سیزونه ورکوي دا ځکه درته وضاحت کوم چې وروسته را روانه وکذا بیع المیتة دا قرنګ مرداره خرڅول دم خرڅول حر خرڅول چې دا مبیعه وي هغه بیا ځان له صورت را روان دي باطل وكذا بالحر دا طول عقود سدي باطل دي وللانعدام الركن البيع دلت ركن د چان سره وهو دا ركن د بيع چدا مبادله المال بالمال مبادله المال بالمال دا عليك ولي دلت ركن د بيع نشتره چې مبادله المال ولي فإن هذه الاشياء دغدري ولا اشياء چدي لا تعد مالا دانش مارل کیږي مال عند احد پنيز د یو قسم هم یو قسم په دنیا کې دې ته نه وای دا چې د مال نه وای ذل اشیاء دغه اشیاء چې لا تعد مالا دانش مارل کیږي مال عند احد پنيز د هغه اچا باندې لاندې نقطه وسره وای ولی وای ځکه المال مال چې ما يميل الیه التبع مال دې ته ویل کیږي چې د خلکو د انسان طبيعت ورته څه کوي میلان کوي او د قرآن ته د چا میلان نه کوي اول بيع بالخمر والخنزير او بيع په خمر او په خنزير باندې فاسد دا صدا ولوجود حقيقه البيع دلته موجوده د حقیقت د بيع وهو دا حقیقت د بيع چې د مبادله المال بالمال حقیقت د بيع او تعریف د بيع سره مبادله المال بالمال دي او غدلته موجود ده ولذلك فانه دا هر واحد د خمر او د خنزير چې دا مال عند البعض دا مال د پنيز د اهل ذمه باندې په خبره باندې پیښه مله
خدای بیا بل خبره کوي ما درته ویلو کنه نو یو باسده سوال په غدریو سيزونو کې بیع ته باطل ویلې او په خمر او په خنزیر کې دی بیع ته څوې فاسده وي او دا خبره مې د بهر نه راته وکړه چې بیع فاسده دي ته وایي چې په وصف کې نقص وي بیع باطل دي ته وایي چې په ذات کې نقص وي خو اوس بل خبره کوي والباطل بیع باطل چدا لا يفيد ملك تصرف مالک د چا نه ګرځي تصرف یې ځنه کوي نه چا باندې خرڅولای شي نه چاته هبه کولای شي نه چاته صدقه دي ته ملک څه وایي تصرف وایي ولا ملك الرقبه یو نه د چا ګرځي د ذات مالک ګرځي خبره پیښه مالا خو ولو هلك المبيع او كمبيع هلاك سولا په يد المشتري په يد د چا کې د مشتري کې پیه په بیع چا کې باطل کې نو يكون امانه نو هلاك سوسه امانت عند بعض المشايخ فنيز د چا باندې بعض مشايخ باندې وهو ابو نصر احمد بن علي رحمه الله دا او ليس بمضمون او په دمانه سنشتدا زمان نشتدا الک ولی امانت حالات سو په مشتری سنستدا زمان نشتدا ولی لان العقد غير معتبر عقد ټیک د کړه دا خدا عقد څه دی معتبر نه ربره نقطه وسره وایا ولی معتبر نه لكونه باطلا بيع دي صنع باطلا دا نو په بق نو دا عقد په زمن کې سم دی چې عقد دی وک او مبيع دي ورته څه کوله تسلیم کړه خو په زمن کې سره راغی خدای دې کور نه کې اذن راغی ټول خبره د اذن ته جوړه ده ټول خبره چاته جوړه ده اذن سره شی څه ګرځيږي امانت ګرځيږي دغه خبره کوي لان العقد غير معتبر عقد څه نه دی معتبر نه دی ولی معتبر نه را زکه باطل دی ټیک ولا نو عقد خو دې کړه دا او بیا دې تسلیم کړه دا او چې په عقد دې کړه او تسلیم کړه دا خو په ځمن کې سره راغلی دا اذن راغلی دا نو په بقي القبض باذن المالك نو دلته قبض سره راغی د مالک سره راغی نو په یکون امانه نو دغه تسوي امانت وي امانت شو وعند بعض فديز د بعض بن شمس الایمه سرخسی رحمه الله دي يكون مضمونا دا بسوي کدا مشتری سره هلاک سولا په بیع باطله کې نو په مشتری باندې زمان دي ولی لانه دغه مبيعه په ید مشتری کې په بیع باطله کې لا يكون ادنى حالا دا خو ادنى حالا ندا من المقبوض على صوم شرائع دغه مبيعينا چې هغه قبض په نرخ د چا سره شرا سره او هذا مضمون او دا مضمون بقبض الشراء خو مضمون ده فكذا ذلك ندق بمسوي ملا مضمون بوي او قيل ويلدي والقول قول ابي حنيفه قول د امام صاحب دی او الثاني چې د قولهما دا قول د صاحبین دی کما فی بیع الام ولد والمدبر لکه څنګه چې اختلاف واقع دی په مابین د امام صاحب او د صاحبینو کې په بیع د ام ولد کې والمدبر او په بیع د ام مدبر کې علامه نبینه زرد چې درته به څه کما بیان کما ان شاء الله تعالی والفاسد وبيع سجدا فاسده چې دا یفید الملک دا مفید د چا د مولا دا چې د ملک دا خو کلمو چې بیع وشوله په بیع عقد وشو او بیع څه ده فاسده ده ګوره مشتری د مبيعي څه نه ګرځي مالک نه ګرځي په بیع فاسده کې به ال مالک ګرځي چې څه وکي قبض وکي نو ول فاسد چې دا یفید الملک دا مفید د چا ګرځي د ملک ګرځي عند اتصال القبض چې کله اتصال د قبض راسي به د دې مبيعي سره په بیع چا کې فاسده کې او يكون المبيع وختي خالت امانت په بیع باطله کې او يكون المبيع ومبيع مضمونا دا به مضمون وي په يد المشتري په يد مشتري کې فيه په بیع چا کې فاسده کې مضمون به وي بعد لاندې نقطه وسره وایا مضمون به په چا سره بالقيمه په قیمت سره او المثل یا مثل سره کچیرته د زوات الامثال نو مثل باور کوي او که زوات الامثال نو بیا به څور کوي قیمت باور کوي علا وفي خلاف الشافعي او په دې خبره کې چې دا مضمونه ده
په بیع فاسده کې مبیعه مضمونه داو که نه ده من خوی څه ده مضمونه ده نو په دې کې خلاف ثابت دی چا لره امام شافعي رحمه الله لره وسنبینه بعد هذا دین بعد به درته سم کما بیانم کم ان شاء الله تعالی که د خدای پاک خوښه وه وصلی الله